غواړي پاټا چې کومې قربانۍ ورکړې دي هغوی ته موږ سلام پیش کوو خو ورسره دام زموږ فرض دی چې د پاټا د عوامو ترجماني وکړو د پاټا عوامو د یو کمیټې په شکل کې چې کم هغه تلو ټولو ایجنټو ته هغوی خپله فیصله سنو کړې ده هغوی خیبر پختونخوا سره الحاق غواړو مونږ ورته خیر مقدم کوو مونږ د هغوی خیر مقدم کوو مونږ وایو زمونږ وروڼه راځئ او یو ځای به کو تکلیف دی او کو خوشحالي ده زمونږ به شریکئ په دې ضمن کې په اسمبلی کې په دې باندې بحث وشو د دې لپاره د کابینې مرکزي کابینې اجلاس وغوښتی شو یو ځل پکې هغې کې دا پیش شو چې مزید په دې کې وخت درکار دی 3-4 ورځې مخکې په کابینې کې بیا همدا سر پرستو ایجنډې باندې آخري وخت کې دا د ایجنډې نه لرې کړی شو دا پښتنو سره سازش دی په دې مقابله به احمد خان شیرپو د ګرانۍ بیروزګارۍ بجلي او ګیس لوډ شیډینګ باندې خو مایوسي څرګنده کړه او دا ټولې مسلې د وفاقي حکومت د ناقصې کارکردګۍ سبب وګرځاو هغه زیاته کړه چې وفاقي حکومت ته سنجیدګۍ سره د عوامي مسلو په اړه پاملرنه وکړي دغه جلسې ته مرکزي ستر سکرټري انیسا زید طاهري صوبایي سینیر وزیر سکندر حیات خان شیرپو د مزدور کسان پارټۍ مرکزي مشر افضل شاه خاموش او نورو مشرانو هم تقریرونه وکړل علب خان شیرپو خیبر نیوز 4 صدا